سیاست د دین یو حصہ ده. زمونږ د پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو نه مخکې بني اسرائیلو کې چې څومره پیغمبران راغلي وو هغې ټولو پیغمبرانو سیاست کړی. السلام علیکم جی بشیر خان اپیشل کې د هر کله ملګرو د وټونو ورځې چالو کېدو ولري کم خلک چې وایي چې علما په الیکشن باندې څه کوي یا په سیاست باندې څه کوي نو د هغې په باره کې چې کوم دی مفتي عبدالله شاه صاحب وضاحت کړی د یو رپورټر صاحب په مرکه کې نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. سیاست د دین یو حصہ ده. زمونږ د پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو نه مخکې بني اسرائیلو کې چې څومره پیغمبران راغلي وو هغې ټولو پیغمبرانو سیاست کړی دی. حدیث مبارک کې راغلي دي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. په بني اسرائیلو کې به پیغمبرانو سیاست کوو. نو سیاست دا د دین حصہ ده. بغیر د سیاست نه دا دین به نیمګړی پاتې شي. ډېر کارونه دي په دې سیاست باندې هغه سرته رسیږي او په هغې الله رضا کېږي. نو جمعیت العلماء اسلام دا اسلامي سیاست کوي. غیر اسلامي سیاستونه د خلکو هغه صحیح نه دي او اسلامي سیاست دا پیغمبر علیه السلام کړی. په مدینه منوره کې حکومت پیغمبر علیه السلام کړی. دغه سیاست مشعل راه دی د تمام امت لپاره قیامت پورې. جمعیت العلماء اسلام د دې نه مخکې چې پاکستان جوړ نو په ټول هندوستان کې جمعیت علماء هند چې دا د دیوبند بزرګانو دا یو جماعت جوړ کړو. چې کله پاکستان او هندوستان جدا جدا شو د پاکستان په حصه کې چې کوم علما دي هغې ته جمعیت العلماء اسلام وایي. د دې ډېر ښکلي مشران هغوی د دې مشري کړې ده، سرپرستي یې کړې ده. آخر کې مولانا مفتی محمود صاحب اوس وفات شوی دی. د دې جماعت مشر د پاکستان خلکو نه چې د ټولې دنیا مسلمانانو هغه یو عظیم لیډر هم ګڼلی دی، سیاستدان هم ګڼلی دی. د هغه سیاست هر چا منلی دی. د هغه په سیاست باندې چا اعتراض اوسه پورې نه دی کړی. د هغه د بچپن نه دا نظریه وه چې په دې ملک باندې انګریزان چې حکومت کوي نو دا ملک نه ایستل غواړي. د ډي خان په پرایمري سکول کې یو ځل یو انګریز افسر راغلی معاینې دپاره. ماشومانو نه یې تپوس کو په قطار کې اول چې کوم ماشوم و هغه نه یې تپوس وکړې ته چې تعلیم وکړې نو ته به څه کارنامه کوې؟ دا ماشوم چې پاڅېد نو دی ورته وایي زه چې تعلیم پوره کړمه زه به د دې ملک نه انګریز وباسمه، دا ملک به د کافر انګریز نه ازادوم. دا خبره چې وکړله هغه هیډماسټر وغیره ډېر زیات خفه شو. افسر چې لاړو نو دا ماشوم یې راپاسه یو پړق یې ووهه او ورته یې ته به څه کوې؟ دغه خبره یې بیا تپوس وکړه ویې وویل اول به تا د ملک وباسم وروسته به انګریز وباسم. دا ماشوم مفتي محمود نو د دې ملک دپاره د فایدې دپاره مفتي محمود د پیدایش نه د ماشوموالي نه دغه نظریه وه چې اسلامي نظام راشي او دا کافر انګریز د دې ځای نه وځي. اوس د هغه بچی مولانا فضل الرحمن صاحب د پاکستان د علماو مشر دی. د هغه په قیادت کې د اسلام دپاره ډېر کارونه کېږي. د کافرو د نظام په دې ملک راوستو د هغې لپاره مخنیوي کېږي. موجوده انتخابات را روان دي. په دې کې د جمعیت العلماء اسلام چې کوم ممبران ودرېدلي دي دا مشرانو په سوچ فکر باندې ودرولي دي به د دې ملک دپاره هم ښېګړه کوي او د اسلام دپاره به هم کوشش کوي. په را روان الیکشن کې د برخې نه اخیستو په جواب کې مفتي عبدالله شاه صاحب وویل چې ما ته هم وینا وشوله چې ته ودرېږه مشرانو زما نوم پیش کړه خو زما خپلې بیماریانې دومره دي چې د هغې د وجې نه ډېر کار زه کولی نه شم. په دې وجه باندې ما وویل چې یاره زه نه شم کولی. زما استاد مولانا محمد ګوهر شاه صاحب مخکې ممبر پاتې شوی دی، ښه کارکن دی، د دې قوم دپاره هم ښه کارونه کړي دي، د اسلام دپاره هم کوشش کړی دی. داسې ورسره فضل شکور خان هغه هم یو ښه دینداره کورنۍ سره تعلق لري، پلار یې هم ښه سړی و، دی هم ښه سړی د دې قوم یې خدمت کړی دی. دوی خصوصا او داسې نور په پاکستان کې هر ځای کې چې جمعیت العلماء اسلام څوک ودرولي دي د هغوی مرسته پکار ده، هغوی له ووټ ورکړل پکار دي. د دوی انتخابي نشان کتاب دی. حاجي عبدالله شاه صاحب خو ډېر خوندورې مزیدارې خبرې وکړې خو زه به پکې له خپله سیډه یو څو خبرې کمنټ کړمه چې موږ کې دا فساد دی چې موږ وایو چې علما په الیکشن باندې څه کوي. هغه ټول خبرې خو تاسو واورېدې که نه چې د سیاست بنیاد د کوم ځای نه راغلی په پاک و هند ویلې بیا پاکستان او انډیا جدا جدا شو. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې موږ علما چې کوم پوهه خلک دی هغه موږ اسمبلو ته نه لیږو او هغه خلک اسمبلو ته ولیږو چې چا له مونځ هم نه ورځي نه له دغه لس صورتونه ورځي نو له هغې نه به موږ د کومه د ښې تمه وکړو. بیا چې کله هغه داسې بیل پاس کړي چې هغه زموږ د دین د اسلام نه خلاف یا د هغې نه بایر نو موږ بیا خبرې کوو خفه یو. نو د هغې غټه وجه دا ده او بیا چې کوم دی هغه ټول اکثر راخلو هغه په علماو باندې ور اچوله پاسه. نو ملګرو چې کله تاسو اسمبلی ته علما نه لیږئ نو بیا هغه چې د هغوی هغه ګند چې کومه دی نو هغه په علماو د پاسه مه راچوئ. ولې چې تاسو خو وایئ چې علما په الیکشن باندې څه کوي او په سیاست باندې څه کوي نو کله چې په اسمبلی کې د علماو رکنیت کمزور
چېرته د یو کس او چېرته د دریو کسو نو دغه حساب یې بیا نو چې کله د علما سیټونه سیوی په اسمبلی کې د هغوی رکنیت سیوی نو د هغوی به خبره مضبوطوي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. بشیر خان افیشل پیج او چینل لایک سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه. سلام